چې مونږ لاړو سکول ته نو زمونږ یو بله بچنګی ده دا دواړه روتې دي او هغه راغلې ده د وکیل ډاکټر له چې بیا واپس راتله نو دی ورته یې چینچۍ ته توخېجه او هغه دلته ترور کره راتله چې هغه ترور کره راتله نو دا واپس یوازې شوه نو چې دا راتله دغه وخت سره چینچۍ ته لکه دغه کېده خو چینچیانې پې ډکې راتلې نو دا راورسېده د خټي نه دې خوا راوړې ده دغه پورې خمبو پورې راله دغه ټیم کې یو ډرایور دا راغلی دی په سایډ او چې څنګه دا والې ده نو د دې شاته سر هم لګېدلی ده لاس هم لګېدلی دی هغه راپورټ دې مونږ سره شته نو چې دا هغه دوی بیا هغه دا اوچته کړې ده او په ګاډي کې کېنولې ده څوک یې پوه کړي هم نه دي لکه مونږ دغه کار وکړو چې مونږ بیا دلته ورغلو لکه هلته مو قطع کالج کې نشته واپس رالو هغې وایي چې ستاسو هغه بله لور راغلې ده هغې بوتلې ده نو زموږ هغې سره کار نه و باید هماغه زوی ته ووایي رنګ مې ورته وکړو نو هغه راغی نو بس مونږ ډېر وګرځېدو خو مونږ پیدا نه کړه نو مونږ راپورټ زوی ته مې ورشه ته راپورټ ولیکه چې هغه شپه په مونږ باندې داسې تېره شوه لور هم نه وه چې سار شو بیا هغه زوی ته ما وی داسې کار وکړه چې یاره مطلب دا دی بس نه پیدا کېږي مونږ په هغه ناسته باندې بالکل هغه شپه په داسې تېره کړه چې بس مړې نه وو جړه ډېره وه نه جي نه هغوی وی د اتوار ورځ د ګل په ورځ به یې راوله د ګل په ورځ به تاسو راشئ دا نه د زوی چې مې راپورټ ولیکه نو بس هغې وي چې یاره داسې کار دی مطلب دا دی چې لکه راپورټ یې ولیکه خو لکه دا پته مونږ ورته یاره جي روکه شوې ده پته نه لګي چې په کوم اړخ روکه ده هغه بیا مونږ هغه چې جینۍ پیدا شوه نو 9 بجې وې نو ما هغه زوی ته بیا وویل ما داسې کار دی دا بیا د سارې د خالي د اتوار په ورځ 9 بجې را پیدا شوه د خالي په ورځ دا روکه شوې ده د خالي شپې د اتوار شپې هم بار تېره کړه د خالي هغه 11 بجې 12 بجې دا 12 بجې 1 بجې کې دا غیبه شوې ده نو دا مونږ له بیا د اتوار په ورځ د سارې 9 بجې د زوی ته مې میلاو شوه چې میلاو شوه چې کور ته یې راوسته نو بس ما ورته ویل لکه ته داسې کار وکړه چې اوس لاړ شه مطلب دا دی خو به خامخا راپورټ کوو زموږ د لور سره ولې دونه زیاتې شوې ده موږ خو غریب خلک یو د چا دغه نه یو چاته هم څه ویلي نه دي ولې زموږ لور سره دونه زیاتې وشو موږ خو انسانان یو ځناور خو نه یو دونه زیاتې ولې کېږي زموږ د لور سره چې مطلب دا دی چې دا بوځي او دې ته د نشې انجکشن یې لګوي او دا په کورسۍ د شپې تړي او ټوله شپه په دې تېرېږي دې ته یې بوډۍ څوکیداره کړې ده هغې بوډۍ وله دې له موبایل ورکړه چې موبایل یې وله ورکړه هغه چې هغه میلاو کړه هغه زما زوی ته یې هغه نمبر میلاو کړه دې سره خپل یو فون سومو مطلب دا دی چې هغوی دې ورته خپل سیم نه ورکوه بوډۍ د دې ورته ویلي چې زما دا سیم پکې واچوه زه په دې باندې خبرې کوم چې هغې پکې خبرې کړي دي دې ټیم کې هغه 2 ښځې بیا راغلي دي یو هغه ډاکټره یوه بله ښځه او هغه موبایل یې ترې غشتی دی یوه خوا دیوال یې پرې ویشتی دی چې زما د زوی راپورټ وکړو بیا ما ته یې وویل چې یاره دغه شان لور ما ورته زما یوې خور مې نشته او ما سره یې په دې خبرې وکړه چې زه هسپتال کې مونږ هغه هسپتالونه خو وکتل خو مونږ دا پیدا نه کړه چې کوم هسپتال کې ده دلته هغه چې هغه دغه وکته میرزا صاحب هغه لمبر وایي دا خو د لاهور لمبر دی او بس مطلب دا دی چې د دې خو 15 سیمه نور وتي دي او دا سړی خو د لاهور دی اردو وایي نو بس مونږ بیا چې ما دا لور میلاو شو هغې ما ته وایي چې ما رنګ وکړه دا زما سیم دی یو پون سیم دی زما دی نو بس زمونږ خو دا خیال و چې زمونږ دا لور خو داسې نه وه چې دې داسې کار وکړه خو چې دا واپس راله نو بس بیا زمونږ دغه پیدا شو چې یاره شکر دی زمونږ لور ته روغه میلاو شوه بېعزتي یې نه ده شوې خو لکه مطلب دا دی زمونږ دا بېعزتي شوه چې غونډه شپه خو دې بار تېره کړه د پولیس نه به انشاءالله مونږ دا مطالبه کوو چې مونږ ته دا خپل مجرمان راوښکاره کړي او مونږ ته یې راوښیي او دا څلور ښځې دي 2 والې ده د 2 اوچته کړې ده هغې ته یې حواله کړې ده هغه ځای نه بیا هغوی اغشتې ده زه لاړم هغه ځای ما په خپله موکته دوی اغشتې ده هلته هغوی ته حواله کړې ده دې سره خپلې 7,500 روپۍ په بټوه کې هغې هم ته اخیستې دي نو هغوی بیا چې هلته ورته انجکشن یې کړي دي ورته یې ویلي دي چې یاره مطلب دا دی تا خو زمونږ لور یې او ته خو داسې او ته ورکه چې مونږ دا ستنې منې وکړو نو بیا دې کور ته بوځو نو هغوی ورته د سمو ستنو په ځای د نشې انجکشن یې کړي دي چې د نشې انجکشن یې کړي دي نو مطلب دا دی زما د لور ما ته ویل چې ما ته به دا انجکشن وکړو نو زما به دا جامې ودرېدي لکه بیا به مې خبرې نه شوې کولی نو چې ما ته یې دا ستنې وکړې په 2 لاسو کې په دې کې مې یو سن 2-3 وکړه په دې بل لاس کې مې راته وکړله نو بیا راواغستمه او په هغه موټر کې کېنولم او وایي زه داسې راته وکړم او داسې یو خوشي کور هغې ته یې راوستم نو جي ما هغه وکتم همدغه د نسات هسپتال دی